یو کس هغه د شوګر مریض دی. اوس د شوګر په مرض کې آیا د ده دپاره روژه نیول یا روژه ماتول دا جایز دی او که نه؟ په دې باره کې هغه لږ شانتې تفصیل هغه نه ځان خبرول پکار دي چې یو د شوګر مریض هغه داسې چې هغه روژه سرته رسولی شي بغیر د څه تکلیف نه. دویم د شوګر مریض هغه داسې چې هغه که روژه ونیسي نو هغه ته تند او هغه ته لږه زیاته لګي، مطلب شوګر د هغه ډېر زیات وي. اوس یو کس هغه مریض دی خو مرض یې هغه دومره نه دی چې د هغې د وجې نه د ده په دې روژه باندې د ته څه تکلیف ورورسي، په دغه صورت کې د ده دپاره روژه نیول دي. اوس د په دې دویم صورت کې چې یاره دی دومره زیات بیمار دی، د شوګر د مرض هغه دومره زیات شوی دی چې که دی روژه ونیسي نو د دې روژې نیولو د وجې نه ده ته ضرر او تکلیف رسي، ځکه ده ته لږه هم ډېره لګي، ده ته تنده هم ډېره لګي. په دغه صورت کې د ده دپاره افطار کول دا جایز دي، که دوی روژه ونه نیسي نو د ده دپاره دا جایز دي. خو البته دومره خبره هغه په ذهن کې ښودل ضروري دي چې اوس په ګورو چې د ده د صحت د هغې امید شته او که نه چې یاره دی به ټیک شي. نو که د صحت امید وي په دغه صورت کې فدیه د ده دپاره نه کافي کېږي، بلکې چې کله دی ټیک شي د هغې نه وروسته به دغه روژې د دې قضا راوګرځي. خو که چېرته بیخي د ده د صحت د هغې امید ني او دا چې کوم مرض دی دا مرض ډېر زیات شي نو په دغه صورت کې به بیا دی فدیه د هغې خپلو روژو نه ورکوي دپاره د دغې روژو